أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة زمارونو یہ اہم عبادت تے ضروری عبادت تے او دا اللہ خوخ عبادت تے اغی عبادت تے درود شریف ہوئے اللہ پاک ہر پیغمبر پا عام و بندگانو کی و مقدس شخصیت پیدا کرے او ہر پیغمبر نا اللہ پاک پخپل وقت کی دا دین ریلوے کارا غشتے او پیغمبر وہی دیتا کہ دا اللہ نا احکامات را لیے و مخلوق تے رسی بندگانو دے رسی پا ہر پیغمبر دا اللہ خصوصی نعمتون و رحمتون و برکتون نازل شوید ہر پیغمبر اللہ تلیر نزدے تیر شوید لیکن بعض پیغمبرانو ورفع بعضهم فوق بعض درجات اللہ بعض پیغمبرانو پا بعض درجی ورکڑے او بعض پیغمبرانو تا اللہ سے خصوصی تعلقات ساتلی دی چے غد نورو نی لکہ زمان خکول مبارک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اللہ پاک پا قرآن شریف کی منگتے اعلان کئی کہ زہم پا دے پیغمبر درود وے او زما فرشتیم پی درود وے او مسلمانانو تاسم پی درود ہوا ہے دبل پیغمبر متعلق دا ندی وی دا پیغمبرانو دا عزت خبر کڑی دا چی دا پیغمبرانو قدر کوئے او دا پیغمبرانو احترام کوئے او دا پیغمبرانو عزت کوئے او دا پیغمبرانو صفاتم اللہ پا قرآن شریف کے ذکر کڑی او بالخصوص زمون کلی مبارک پیغمبرم دا دیرو پیغمبرانو واقعات و صفات ذکر کردی دی کتاب الانبیاء پا بخاری شریف کے مستقل کتاب دے پدے لیکن دا لفظ دا چا یو پیغمبر لم نشتا چے زم دا کم او بندگانو تاسم داو کے زہم پا حضور پاک درود شریف وے او زما فرشتیم پی درود شریف وے او تاسم پی درود ہوئے دا خدای درود سرے دا خدای درود دا چه خدای پر خپل رحمتون نازل ہے دا خدای درود سچے دے اللہ پر خپل برکات نازل ہے اللہ پر خپل کرمون و نوازشات نازل ہے او اللہ پر خپل خصوصی رحمت او خصوصی کرم و تگوری او دا فرشتو درود سرے فرشتے دا خدای پر دربار کے دا رسول اللہ مبارک دا پارا استغفار وی او دا غد لوڑ درجے او دا بلندے دعاگانے کئی او دا پیغمبر مبارک ذکر کئی صفتونے کئی یو بلتا او اللہ تا سوال کئی چے خدایت پہ رحمتون نازل کے او برکتون نازل کے او زمونگ درود سرے مونگ بدا اللہ نا سوال کئی چے خدایا پر رسول اللہ مبارک نور کرمونم نازل کے نور رحمت پہ نازل کے نور برکت پہ نازل کے او دا خپل خصوصی انعاماتو او عنایاتو نا پیغمبر مبارک لخاص ایساور کی دا زمانگ درود دی و زمانگ دا درود شریف حضور پاک تا سفیدہ نرسی رسول اللہ مبارک لچے اللہ کم مرتبہ مقرر کردے دا او کم درجہ مقرر کردے دا اڈیر اچھتا او لوڑ درجہ دا خدا درود فیدہ صدا ادا دا چی منگتے فیدہ را رسی گئی زمان اللہ پاک فرشتو تخکارا کئی چی تاسم دا دے پیغمبر دا پارا سوال کوئے
او امتیان هم ورله سوال کوي نو چې دا لوړه درجه ورکوم نو دا ټول خلق مانه سوالونه کوي او د خپل اعمال هم ډېر بلند او ډېر قیمتي دي دی ما ته د ټولو نه زیات نږدې هم دی مونږ له فایده ده لکه یو سړی چې بیټري راوالي ټارچ او د دیوال ته ونیسي نو دیوال ته د هغې فایده نه رسي هغه عکس او رڼا زمونږ په مخ را پریوځي هغه د بیټرۍ هغه رڼا مونږ ته واپس په لار را پروځي او مونږ ته ځای ښیي ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث دی په مصنف د ابن ابي شیبه کې دی وی صلوا علی فإن الصلاة علی زکاة لکم وی په ما درود شریف ووایه څه فایده ده صلوا علی په ما درود وایه فإن الصلاة علی زکاة لکم دا درود چې تاسو په ما وایه د دې په برکت ستاسو ظاهر باطن پاکیږي فایده مونږ له شوه فإن الصلاة علی زکاة لکم لاس پما درود ستاسو صفی دا ستاسو باطن بم پاک شي ستاسو ظاهر بم پاک شي زکات صفایت قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى اگر چې علما زمونږ د زکات تورې معنی هم کوي خو دلته دا معنا شوه چې تاسو پې د ګناه نه پاکېږئ نو چې څوک درود شریف ډېر وی په رسول الله مبارک نو باطن به هم خدای د ګناه نه پاکوي ظاهر به هم خدای پاکوي دا فایده شو او بل دو حدیث ته د عبدالله ابن مسعود په ترمذی کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره درود شریف فایده ان اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاة چې څوک وایي چې زه د پیغمبر ته ډېر نږدې شم د قیامت پر ورځ درود دې ډېر وایي چې څوک درود شریف ډېر وایي نو د قیامت پر ورځ به حضور پاک ته ډېر نږدې وي ان اولن او د قیامت ورځ د خطرې ورځ خو د قیامت ته په هغه ورځ باندې خو نه پلار پکارېږي او نه زوی پکارېږي نه رور پکارېږي او نه ښځه پکارېږي او نه خاوند پکارېږي یوم یفر المرء من اخیه الله پاک قرآن شریف کې فرمایي د رور نه امه و صاحبته و بنیه یو بل نه به تښتي دا خلک او سخته ورځ د قیامت ورځ ده دومره سخته ده چې رسول الله مبارک فرمایي نور به دومره رانږدې شي کالمیل لکه یو میل د حدیث راوي څه وایي وی پیغمبر مبارک میل ذکر کړی دی او میل دوه معنی ورکوي یو هغه میل دی چې دا زمونږ د سړک د غاړې دا میل مونږ وایو یو دغه میل دی 1260 غزه او یو میل سلی ته هم وایي چې په سترګو کې وایي چې د سلی عمره به رانږدې شي پته نشته چې د پیغمبر مبارک هغه میل مراد دی سړکونو والا او که سلی مراد دی د سترګې د سلی عمره به رانږدې شي یا د سړک دا یو میل چې ته فرلانګه دی دونه به رانږدې شي او دا ټول خلک دا څرمنې به اوس سوځي دغه ورځ به څه کوې مال پکار قسم په خدای که پکار دی راشي کارخانه نه پکارېږي د دنیا بادشاهي ده نه پاتې ده بچي نه پکارېږي څوک به پکارېږي رسول الله مبارک پیغمبر مبارک شفاعتی لأهل الكبائر من امتی حضور پاک فرمایي چې غټو ګناهونو والا له به زه سفارش کوم غټو والا ولا نو دغه وخت د رسول الله مبارک ضرورت دی ځکه خو عایشه صدیقه د حضور پاک نه تپوس کوي څومره مبارکه بیبي د صدیقه ده صاحب پاکه بیبي ده قرآن شریف کې الله غون په صورت نور کې صفت کړی دی او د دې بیبي متعلق الله پاک قرآن حکیم کې اعلان کوي اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة چې دی له به خدای به بخي لهم مغفرة و اجر کریم او الله پاک فرمایي طاهره ورته ویلي ده الطیبات للطیبین پیغمبر پاک دی بیبیان هم پاکې دي صفت الله پاک کړی دی صدیقه ورته ویلې شوې ده لیکن بیا هم د قیامت دروازې د سختو نه یریږي نو رسول الله مبارک ته وی الله رسوله قیامت پر ورځ به دې کم ځای ګورم سخت ورځ د تا پسې ګرځم او خو ډېر لوی مخلوق دی د آدم علیه السلام نه والا قیامته پورې الله رسوله تا پسې کم ځای به ګرځم ما ته ځای وښایه حضور پاکو فرمایل چې زه دریو ځایونو کې ما ګوره یو هغه وخت کې چې زما امت سره حساب کتاب کېږي تلې سره مې ګوره د میزان سره ګوره
دویم ما ګوره پل صراط په غاړه چې زما امت تېرېږي زه ورته ولاړی یم داسې سخت حال دی چې پیغمبران به وایي رب سلم سلم رب سلم سلم یا الله حفاظت یا الله حفاظت یا الله سلامتیا غواړم انبیا به رب سلم سلم وایي ویښته نه نری او د تورې نه تېره بې د الله د فضل نه تېرېدل مشکل دي د مارونو وایي ما هلته ګوره امت ته به ولاړم او عایشې د حوض کوثر په غاړه مې ګوره دا درې ځایونه مې درته وښول دی کې ما ګوره دې نه به نه خطا کېږم نو دومره سخته ورځ چې په کومه ورځ عایشه بیبي پریشانه ده او د رسول الله مبارک نه تپوس کوي ما ته ځای ښایه نو چې څوک ته وایي چې زه به څنګه پیغمبر ته رسېږم زه خو ډېر ګناهګار یم زه خو ډېر کمزور یم زه خو ډېر زیات د ګناه ککړ یم زه خو د ګناه په ګندګو کې داسې یم لکه په من سپی چې وي زه خو ډېر ګناهګار یم زه به الله ته د الله رسول کم ځای ګورم ما به څوک پرېږدي ورته که نه زه به ورنږدې شم که ورنږدې به نه شم زه خو هم د دې خپل مبارک پیغمبر د سفارش امید لرم زه خو هم تمه لرم که نه زما خو ورباندې ایمان دی زه خو تمه لرم د دې چې زما د دا مبارک پیغمبر سفارش وکړي کم ځای به ګورم رسول الله وایي که ما ته ډېر نږدې کېدل غواړې درود ووایه ان اول الناس بی یوم القیامه ډېر نږدې د خلکو نه ما ته د قیامت پر ورځ اکثرهم علی صلاة چې ډېر درود وایي لږ نه ډېر درود وایي درود ډېر وایه فایده شوه که نه شوه نو که دې خوښئ چې د پیغمبر خواله ورسېږم او دغه سخته ورځ ښکلي مبارک پیغمبر سره ودرېږم او هغه قرب حاصل کړم او د هغه نزدېکت درود به ډېر وایه حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حضرت ابو هریرہ بل فیدے درته ویما من صلى چې حضور پاک فرمائی من صلى علی واحدة صلى الله علیه عشرا چې څوک یو ځل په ما درود وایي یو ځل نو الله په دې بنده لس درود وایي فایده شوه که نه شوه حضور پاک فرمائی د اسمان نه یو فرشته راله ما سره میلاو شوه او ما ته وی چې زه د اسمان نه په لومبي ځل راغلی یم دې نه مخکې زه دنیا ته نه یم راغلی الله تعالی را لېږلی یم واه واه الله را لېږلی یم او څه الله تعالی یو پیغام درکوي یو خوشخبري درکوي یو بشارت او زیری درکوي چې ته درته ووایه چې څوک په تا یو ځل درود ووایي الله وایي زه به لس ځله پې درود شریف ویم اوس ته دې پیغمبر نه تپوس وکړه ارضي ته خوشحاله که نه خوشحاله دا داسې وخت و چې پیغمبر غمجن و پریشان او ډېر زیات پریشان او غمجن و اوس ووایه زما حبیب ته ارضي ته خوشحاله شوې او که نه رسول الله مبارک وفرمایل او خوشحاله یم اوس خوشحاله دا د درود فعلی دی چې مونږ ته را رسېږي او صحبه یو بل حدیث دی په مسند د ابو یعلا کې په مسند ابو یعلا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دوه دوستان یو بل سره ملاوي شي مونږ چې ملاویږو څنګه ملاویږو یو بل سره کنځل کوو هلکه بې غیرته ته خو ډېره موده پس وملې ابل ته یې مړه دلته کم ځای وې یو بل سره مخامخ کېږو مونږ کنځل کوو ای بې خونده مړه دونه موده پس ابل یې مړه یې دوسه دونه موده پس ملاقاتو شو یو بل ته بې غیرته دوس کنځل مونږ دا وایو حضور پاک څه فرمایي وایي چې دوه مسلمانان یو بل سره یو ځای کېږي او په یو بل سلام اچوي او ورسره په ما درود وایي درود شریف وایي دی چې یو بل نه جدا کېږي په داسې حال به جدا شي چې ټول ګناهونه به ترې ودوړېږي مونږ پښتون څه کوي ای دله څنګه پلان کې دله ډېره موده وشوه چې ما ونه لیدې ښکاره نه شي ورته ویې دوسه ته څنګه هسې بیسه یو بل وکندل بې غیرته ته څنګه یو بل کوي ای د ښځې دوسه ای د ښځې دله دا خبرې کوو ټوله ورځ کنځل یو بل سره میلاویږو کنځل په دې مونږ وایو ښه ښکارو په دې خو خوار شي ښه نه ښکارې ځان په بل په زور کنځي سلام واچوه السلام علیکم ورحمت الله
او درود شریف پر رسول الله مبارک وایا په مسند ابو یعلا کې حدیث ته چې یو بل نه جدا کېږي ګناهونه د ټول لاندې دوړېږي دا د درود شریف برکت دی او سیبا رسول الله بلکې څه وی مخکې وروستو ټول ګناهونه به ورته معاف شي حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه چې حضور پاک د هغه په حق کې فرمایي اقربکم ابی اقرأکم ابی تاسو کې ډېر ښکلی قاري د قرآن شریف ابی ابن کعب دی حضور پاک نه تپوس کوي الله رسوله که زه کله دعا کوم که نه نو څومره ټیم تاله پکې درود ووایم دعا کې خامخا خلک په پیغمبر مبارک درود وایي دعا کوم څومره ټیم پکې تاله درود ووایم وی چې څومره ډېر ویلی چې ستا خوښه ده وی صاحب که څلورم ایسه ټیم تاله درود ووایم باقي درې ایسې ټیم دعا وکړم وی ډېره ښه ده خو فإن زدت فهو خیر لکه که دې نه دې درود زیات کړل دله بهتره ده وی خواه 1/3 درې ایسه ټیم به تاله درود ووایم دوی سې به الله نه سوالونه وکړمه وی ډېره ښه ده ان زدت فهو خیر لکم خو که دې نه دې زیات کړم دله خیر بهتر دی وی خدا سی با کوم چې نیم ټیم بتاله درود ویم نیم به د الله نه سوال کوم وی ډېره ښه ده خو ان زدت فهو خیر لکه خو که دې نه دې زیات که لا ښه ده وی خس الله رسوله که دوه ټیمه دا ټیم درې ځایه کم او دوی سې تاله درود ویم او یو ایسه ځان له دعا کومه وی ډېره ښه ده خو که دې نه دې زیات که تاله بیا بهتره ده وی ښه ده الله رسوله ځان له به سوال نه کوم دعا به نه کوم ټول وخت به تاله درود شریف ویم زه به الله نه دا نه ویم چې خدای زما غم لرې کا زه به دا نه ویم چې خدای ما وبخه نه کوم د خدای نه سوال ټول وخت د دعا هغه ټیم به ټول تاله په درود شریف لګوم رسول الله مبارک سوی اذن تکفا همک ویغفر لک ذنبک بس تا غمونه الله ته معلوم دي چې سوال دې ته ونه کوه هغه ټیم دې زما درود له ورکوه ټول غمونه به د خدای ختم کړي او ټول ګناهونه به د الله معاف کړي الله خو پړه خبردار دی کنه الله ته پته و چې د زړه کې یو سودا ده د زړه کې یو افسوس دی او غم دی او ما نه سوال کوي دی د ګناه ککړ دی او ما نه بخښنه غواړي خو یاره په پیغمبر درود ووی او هغه حاجت یې ښکاره نه کو هغه زما د سوال ټیم یې په درود ولګاو اذن تکفا همک غم دې ټول بند بشي ختم بشي ویغفر لک ذنبک او ګناه به دې ټول وبخښلی شي دا د درود شریف برکات دي او چې سوالم کې درود ور سره وایا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دعا کوي دا الله حمد ویلاول د حمد نه پس بیا په پیغمبر مبارک درود شریف وای رسول الله مبارک ول आवाज ورک وی سل تعطا اے عبدالله ابن مسعود او سوال کا و دعا به قبول شي نو که د دعا نه مخکې د خدای حمد ووی الحمدلله ووی او بیا درود شریف ووی دعا به دې په خدای پاک قبلوي درود ډېر قیمتي شی دی زمارو ډېر برکتي شی دی او ډېر برکاتي دی زمونږ یو کتاب دی د درود شریف یو عالم لیکلی دی دلائل الخیرات ورته وایي هغه کې هغه د درود شریف ډېر لیکلی دی او د ورځې د هرې ورځې مستقل درودونه را جمع کړي دي چې دا درود د خالی پر ورځ وایه دا د اتوار پر ورځ دا د ګل دا د نهی نو مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په فضائل درود شریف کې دا لیکلی دی چې د درود شریف دا کتاب ولې ولیکه وی په لاره باندې روان وم دا ملا صاحب وایي یو ځنګل باندې تیرېدم په هغه ځنګل کې تږی شوم ډېر زیات او اوبه نشته ژبه مې د تندې بار راووته وی یو کوی مې صحیح که وی چې ورغلمه چې د شکر د کوی خو شته چې مې وکتل کوی کې اوبه شته خو بورقه نشته یا خدای اوس به څه کوم اوبه خو شته خو بورقه نشته چې وپې راوباسم یو خوا بل خوا مې وکتل یو ماشومه جینۍ وګړې چیلې سرولې چې په ما پوه شو ما لراله ما ته وی کاکاجي څه کې ما بچې تږې ما ډېر زیات اوبه در سره نشته چې ما له لږې اوبه راکې ځکه ګډو چیلو والا خامخا ځان له اوبه ساتي وایي ما ته وی کاکاجي دا کوی کې اوبه شته که نه
وی مې چې بچی کوی کې خوب شته خو برقه نشته تا سره که برقه مال راکړه چې زه پې اوبه راوباسم وی په برقه څه کوې مې اوبه پې راوباسم وی زه به د کاکاجي راوباسم که نه مې ډېره ښه مې د دې سره به څه برقی او دا دلته ګډې چیلې سري ځان له پې اوبه راوباسي ما له به اوبه راوباسي هغه ماشومه جینۍ پوټینۍ اراله و د کوی په غاړه ودرېده او څه ټکې یې او چوفې کړې اوبه ورو ورو راتلې د کوی سر له راورسېدې کاکاجي څکه اوبه خدای پاکه د اوبه د لاندې نه راوچتې شوې سر له رالې بس اوبه مې په لپو لپو راواغېشتې ومې څکلې بیا هغه ماشومې جینۍ وی بس اوبه باندې موړ شوې ما وی او وی بیا څه ټکې وی چوفې کړې اوبه واپس خپل ځای له لاړې جینۍ مې کلکه د مټه ونیوه بچې انسان یې که پیری یې مې هغه وی چې زه خو انسان یم د انسان لور یم دلته ګډې چیلې سر وم مې دا دې څه کرتب وکړه وی څه کرتب خو مې نه دی کړی نه دا اوبه چې په یو ټکي سر له رالې او بیا په یو ټکي ویښ له لاړې دا څه مسله وه وی استاد جي په لاره باندې تېرېدم یو مولوي صاحب تقریر کاو هغه په هغه تقریر کې دا ووی چې څه حاجت دي درود شریف وایه خدای به پوره کوي چې څه مقصد دی درود شریف وایه الله به پوره کوي نو بس هغه ټکې مې اورېدلی دی نو چې زما څه حاجت او مقصد یې درود شریف وایم خدای پوره کوي دا مې اوس درود شریف ووی ستا حاجت نو به دله سر له رالې بیا مې درود شریف ووی اوبه ویښ له لاړې دا د درود برکت خو عقیده مضبوطه غواړي وی بس ما لګیا شوم چې دا خو د درود شریف ډېر برکت دی نو کتاب مې ولیکه دلایل الخیرات او پاغه کې د هر ورځې ځان له درود شریف مې ولیکل اوس هم دا بزرګان پکې یو بل اجازتونه ورکوي دا درود برکت دغه صاحب د دلایل الخیرات چې کله وفات شو او په کوم ځای کې خخ کو یو میاشت هغه د قبر نه خوشبویه تللی درود شریف ډېر برکت دی او چې نه وی البخیل الذی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی زویما پیغمبر مبارک فرمائی البخیل الذی ذکرت عنده فلم يصلي علی چې کم انسان مخکې زما نوم واغشتی شي او دې درود وی او نه وی دا بخیل دی وی زما نوم واغشتلی شي او دې درود نه وی دا بخیل دی حضور پاک فرمائی اور رسول اللہ مبارک سے فرمائی حضرت ابو ہریرہ فرمائی کہ دا ممبر پدی پوڑے باندے قدم کے خود وی آمین بے پدوے ما پوڑے قدم کے خود وی آمین چی پدری ما کے ناستا بے وی آمین صحابو تے تپوسو کہ اللہ رسولہ نخو منستا دعا وورد ندا بلچا دا آمین دی پسو وی وی دا پوڑے پا یو پوڑے چی مخپکے خودا نو جبریل راغے نو ما تا وی چی دا چامور و پلار جمدی او دون خدمت اونکی کہ دا مور و پلار پا خدمت زان جنت تا ورسی نو خدای دی تبا کی رغم انفو رجولی خدای دی تبا کی مور و پلار جمدی وی دمرا خدمت پا کئی چی زان پا جنت تا ورسی دونوں با کئی او چې دونه خدمت ونکړه چې ځان په جنت ته ورسوي خدای دې هلاک کړي ما وی آمین واورئ چې د چا مور او پلار جمدي وي خدمت به کوئ په دې ورته د یو جمعه بیانم وکړه انشاءالله خدمت به کوئ د مور او پلار قدر به کوئ عزت به کوئ احترام به کوئ دا ټول چې څومره دلته ناست یو مور او پلار مي هر ماښام او ماسخوتن مزه ټولو ته ویم او مور او پلار له به په اوږو په لاسونو یو 15 منټه زور کوئ چاپي به کوئ په خدای قسم ما به خپلې مور له لاړم ما به لاس یا په هغې پخپو زه به یې نه پرېښودم ما به وي ما ته یې نه به چېرته ستړی نه به کوې یو ځل یې زه نه پرېښودم ما به په زور د هغې په اوږو لاس کېښود ما به وله زور کو نو ما له به یې دیکه راکوله چې نه مه کوه مه کوه مه کوه زه یې نه پرېښودم زور ته بلکل یې نه پرېښودم ما به زور لګو خو نه به پرېښودم ما به دې بچو ته وې مې زه یې نیالم زور کوې په خپو وله زور وکړې په اوږو وله زور وکړې مور و پلار دړه نه دوا وباسئ نیکبختو دا نعمت بیا نه راځي
قسم په خدای که دا نعمت بیا راغی مور د جم دی ده او پلار د جم دی ماښام ماسخوتن وله په اوږو لاس کې ده ځان ته مه خفه کوه په معمولي خبره باندې کاغه د نه خپئ رضا ساته ځان مه دوکه کوه ګورې مه کوه خیرت دله را روان دی دې مور تا ته ډېرې دعاګانې کړي دي دې پلار تاله ډېرې لالې ارامې کړي دي منډې دله والي پته به راته ولګي تم پلار یې که نه او د چس زوی به دنه پیدی بیا به راته پته ولګي نو دونه خدمت به د مور پلار کوی چې ځان په جنت ته ورسوی که نه که نو خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام چې په ټولو فرشتو کې اوچتې درجې والا ده او آمین پې رسول الله مبارک ویلی دی سوال نه پیدا کېږي چې دا دې قبوله نشي دا خیره قبوله ده غر کې غر کې دونه خدمت به کوی چې د مور او پلار د خدمت په وجه ځان جنت ته ورسوی او که مو نه کړ نو غر کې او تباه یې ده جبریل خیره کړې ده او رسول الله پې دعا ویلې ده او په منبر یې ویلې ده مسجد نبوي کې شوي دي دا کار دویم ځل څه وایي چې کم انسان د رمضان میاشت پې راشي او دې دومره عبادت ونه کړي چې ځان په خدای وبخي دا دې تباه شي غرق دې شي د رمضان میاشت تیره شوې م ده بیا م را روانه ده که خیر او دریم څه وایي چې کم انسان په مخ کې زما نوم واغشتی شي او دې درود شریف ونه وایي دا دې خدای هلاک کړي نو چې د پیغمبر نوم واغشتی شي درود به وایه او که نه وي نو خیره جبریل کړې ده آمین پې رسول الله مبارک ویلې ده نو غرق او تباه یې نوم یې څه دی دوه نومونه یې دي یو وله مور ایښی دی یو وله نیکې ښودی یو محمد دی بل احمد دی ټول وایي صلی الله علیه وسلم چې نوم واغشتي چې ټول به وایي صلی الله علیه وسلم په مجلس کې چې مجلس کې ملا صاحب دا نوم یو ځل والي ته به وایي او که هغه دوباره درې باره او څلور باره وایي نو بیا مستحب دي ښه دا ده چې ووایي که دې ونه وي بیا پرې نه ګناهګارېږي خو یو ځل به خامخا وی واجب دي او که د پیغمبر صفت واغشتی شي لکه رسول الله نبی الله پیغمبر دا الفاظ وویلی شي نو درود شریف مستحب دی واجب او فرض نه دی چې نوم واغشتي فرض دی دا به وایي الله اعلان کړی دی مونږ ته یو ځل خو درود شریف په هر مسلمان فرض دی الله اعلان کړی دی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان خاوندانو صلوا علیه وسلموا تسلیما نو دا د درود شریف چې او د پیغمبر نوم واغشتلی شو او تا درود او نوې تبه او حدیث کې تصریح ده رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی چې کم انسان په مخ کې زما نوم واغشتی شو او د درود او نوې خدای دې پوزه خاورې ته ورسوي پیغمبر وایي قبر ته دې ورسیږي دا پوزه دې په دا خاورو کې ایری ایری شي او خاورې خاورې دي شي خیره کړی د پیغمبر او زما رونو یو صحابي دی حضرت کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنه خپل شاګرد ته وی یو تحفه نه در کوم تحفه که اوس ماته چوي تحفه نه در کوم زه ویم یا به چېته سیوان یادوي یا به چېته وږي یادوي یا به چېته ډوډۍ یادوي یا به بل شي یادوي او ته وی ولې نه راکه که نه وی داسې تحفه در کوم چې ما ته رسول الله مبارک را کړې ده اوهو دا بسي او ما ته د دواړو جهانو سردارو فرمایل چې ای کعبه یو تحفه نه در کوم ما من غټېږي سړی په دې چې پیغمبر ورته وی تحفه نه در کوم وایي د الله رسول راکه که نه اله شابه ستا تحفه بس سر و چشم قبوله وی درود شریف په ما وایي دا تحفه ده وما درود شریف دا تحفه تاسو ته نن میلاو شو ما درته وی د رسول الله مبارک د طرف نه دا تاسو ته تحفه ده د الله د پیغمبر چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم به درود شریف وایي ویم درته قیامت پرز یو سړی وی مواهب لدنیه کې یو روایت دی چې قیامت پرز باندې یو سړی سره به حساب کتاب وشي چې حساب کتاب وشي د نیکی به
کم شي او ګناهونه به زیات شي په ده به اعلان وشي چې دی د دوزخ ته روان شي دی به دوزخ ته غریب روان شي ګران کار دی الله دې مساعد وی حضرت آدم علیه السلام با د کجوري د پاڼې په شان شنې جامې اچولې چې هغه وګوري ځکه چې حساب کتاب کېږي آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړي ښه سخت وخت دی که نه الله به ورته آواز کوي یا آدم قم پاسه آدم پاسه قم عند الميزان تل سره ودرېږه جعلتک حکما بین ذریتک تم انصاف دار کړی د بچو په میانس کې ستا مخ کې حساب کتاب کوم انصاف تعالی در کوم ودرېږه داسې رپېږي به آدم علیه السلام نو چې د دې سړي حساب کتاب وشي نیکۍ به سپکې شي ګناهونه درانه شي اعلان به وشي پلان کې دوزخ ته ځي د آدم علیه السلام خو بچي دي که اب حضور پاک ته آواز وکړي یا محمد صلی الله علیه وسلم ستا امتی دوزخ ته روان کړی دی بچې کا نوسې دی که نه د آدم علیه السلام نوسې دی ستا امتی روان کړی دی او یاد وساتئ د کوم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړی حضور پاک فرمایي چې زما امت سره حساب کتاب کېږي زه به هم ولاړی الله ستا امتی روان کړی دوزخ ته رسول الله مبارک هغه فرشتو ته وایي ودروئ دا سړی هغوی به نه ودروي بیا به آواز وکوي لږ ودروئ د ده یو نیکي ما سره ده هغوی به بیا نه ودروي بیا به آواز وکوي ای فرشتو لږ ودروئ د ده یو نیکي ما سره ده هغوی به ورته ویل ستا قرآن شریف کې نه دی راغلی علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون چې الله ورته څه حکم کوي هغه پوره کوي د خدای د حکم نافرماني نه کوي په چې زړه نه نرمېږي هغه ستا قرآن کې راغلی دی ته الله ته ووایه چې مونږ ته الله ووایي مونږ نه ودرو رسول الله مبارک به الله ته آواز وکړي یا الله زما امتي روان دی دوزخ ته مړه څونه پیغمبر مونږ له غمخوار دی څومره پیغمبر زمونږ دپاره الله ته ژړلی دي څومره پیغمبر زمونږ دپاره خدای ته سلګۍ والی دي د شپې نیمه شپه کې بقي ته تللی دی او د امت دپاره جړاګانې کړې دي لیکن مونږ د دغه پیغمبر زړه خوشحاله نه که د هغه زړه په دې خوشحالېږي چې مونږ د هغه د سنتو تابعداري وکړو مونږ د هغه د سنتو تابعداري ونه کړه هغه زړه په دې خوشحالېږي چې مونږ د هغه د دین کار وکړو د هغه دین مخلوق ته ورسو مونږ د هغه د دین خدمت ونه کړو د هغه دین مخلوق ته ونه رسو د هغه زړه په دې خوشحالېږي چې څوک زما د دین خدمت کوي دا خلک یې عزت او قدر وکړي مونږ چې څوک د پیغمبر د دین خدمت کوي هغې پسې کنځلې کوو ته څنګه د پیغمبر له خوشحاله لدی ولا خوشحاله نکړه لدی ولا خپه رسول الله مبارک با الله تعالی وکي الله سما یو امتی دوزخ ته روان کړی یو نیکی ما سره پاتې ده ډیر واپس کچې غنیکی ولو تلو الله به فرشتو ته حکم وکي واپس کې دی به واپس کې چې واپس کې هغه نیکی هغه حضور پاک باغ سړی ته وي ها دا ولا غوندې پرچا والا دا ما سره ستا پاتې ده چې دا دلو تل وي دا پټینه پرچا څه شی دی زما خو بلا ګناهونه دي د پټینې پرچه څه چې دی اوس به راباندې یو ځل اواز وشو په دې اتلس شلې زره قامه کې تقریبا چې دا دوزخ ته بیا به دا اواز کېږي دا پرچه والا چې خدای به خیر کړي دوباره ولا نیکۍ وتلي ګناهونه نیکۍ سپکې دي ګناهونه درانه پټینې پرچه چې په نیکو کې واچي نیکۍ درانې شوې اعلان به وشي فلان کې د فلان کې زوی د جنت ته ځي اوهو څومره لویه خبره دوزخ نه بچو دا سړی به ورمنډه کې رسول الله مبارک ته څوک یې زه خو دې دغه مه خلاص کړم او دا څه شی و چې دا زما نیکۍ پې درنې شوې وایي زه د دې ونه پېژندم نه وایي زه ستا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم انا محمد صلی الله دا 600 دا پرچا دا هغه درود شریف و چې تا په ما ویلو ما دله ساتلی و نن روزې دپاره دومره د برکت شی دی وروڼو اوس چې به م وایه او که به یې نه وایه نه وایه به که خیر انشاءالله که دومره د برکت شی دی درود شریف او ای وروڼو شیخ عبدالحق الدهلوي رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی مدارج النبوه په هغې کې یو واقع لیکلی ده
شیخ عبدالحق دهلوی وی چې کله الله پاک آدم علیه السلام پیدا که ما دل حواله درکړه شیخ عبدالحق دهلوی محدث دی چې کله الله آدم علیه السلام پیدا که نو چې دی اوده که خوب یې پرې راوسته نو د دې ګسې پختینې ولا بیبي پیدا کړه حوا نو چې دی کله را بیدار که او د حوا ولیدله د ده په زړه کې ورته خواهش پیدا شو نو د لاس ور وغځاو هغې خپلې هغې حوا ته لاس یې ور وغورځو الله وایي ما صبر دوه څیزونه پاتې دي یو نکاح پاتې دی یو مهر پاتې دی بغیر د نکاح نه او بغیر د مهر نه ته دې له لاس نشي ور وړې الله نکاح څه ته وایي نکاح یو عقد دی دې له تړم او الله مهر څه ته وایي دې له به څه شی ورکې الله ما سره څه دي زه وله څه ورکمه دا شیخ عبدالحق دهلوي لیکلی دي ښه وی د دې مهر دا دی چې د آخر زمانې په پیغمبر په محمد صلی الله علیه وسلم اوه کرته درود شریف ووایه د مهر شو چې دا دی اوې دا اوه کرته درود پر رسول الله مبارک د آخر زمانې پیغمبر ستا نو سید راضي به نو دا ستا د دې مهر شو نکاح بدله زه وتړم امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی په احیاء علوم الدین کې امام غزالی وی حج له روانم وی یو سړی را سره ملګری و به د هغه سړي د درود نه بغیر خوله نه خوځېده هر وخت به درود شریف وي درود شریف وي درود شریف وي وی ما ورته وی چې بیجان ته هر وخت درود شریف وی نور ذکرونه خو هم شته کنه لا اله الا الله بل 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 نو هر وخت درود شریف وی د دې برکت ما معلوم کړی د دې برکت څه برکت دی وی دقسې یو کال حج له تلم او پلارم را سره او یو ځای کې م دمه وکړه وی چې دمه م وکړه پلار مې ناجوړه شو بیمار شو چې بیمار شو خو پیاده قافلې وې قافلې والا راته څو ورځې تېرې کړې چې ورېږه د علاج وشي نو بیا به ځو خو زما پلار زیاتېده او جوړېده نه او قافله دونه نه شوی سارېدی قافلې والا وی چې بیجان مونږ خو د نه ځو او ترې د خپل پلار بیمارۍ خدمت وکړه تیمارداري وکړه وی قافله لاړه د پلار ته ناست وم مزدوري م کوه او پلار له ډوډۍ م راوړه خو پلار مې غریب مې مړ شو وی چې مړ شو ډېر زیات پریشانه شوم انتهایی پریشانه چې خدای د سفر کې او د حج سفر له مې پلار روان دی او پلار راته مړ شو دا په څه کېږي واقعي په سفر کې ګرانه وی په پلار مې څادر واچو نږدې کلي ولته ورغلم یو څوک راولم چې دا پلار را سره خښ کړي جنازه پې وکړي دفن وشي کفن وشي غسل وشي وی لاړم کلي والا ته مې وویل چې دقسې زما پلار دی او زه مسافر یم او قافله کې تلم او دلته راته مړ شو مهرباني وکړئ ما سره راشئ چې زما دا پلار ولم قبر وکنه او جنازه وغیره وی چې ډېره ښه ته زموږ درپسې درلو وی زه رالم پلار له چې رالم پلار له پر پلار مې څادر اچولی و چې څادر مې ترې اوچت که د پلار دا مخ مې په بل شکل بدل شوی بد شکل و شکل یې خراب شوی وی چې ما ورته وکتل په ما هیبت راغی بېهوشه شوم چې خدای پاکه دا څه وشو دا خلک به وایي چې د انسان دی که خر دی دا موږ د خر خښولو له راولي که د انسان خښولو له م راولي دا څه شو وی هغه بېهوشۍ دوران کې یو سړی دی ورسره ملګري دي وی ما ته وی ولې جاړئ خپې مې دقسې پلار را سره روان و حج له او پلار مې ناجوړه شو مړ شو شکل یې بدل شوی په دې پریشان یم وی مه پریشانه کېږه وی لاس یې راواغېسته وی زما دې پلار ته چې زه خوب اینما نو څلور حبشیان دي تک تور شکلونه او شنې سترګې دي او ډنډې دي ورسره او زما دې پلار له راغله هغه ډنډې ورته نیسي زما دا پلار وی خدای پاکه دا به څه کېږي وی یو سپین خشته جامو سړی راغی او هغه حبشیانو له یې دیکه ورکړه چې خوښه ډب ورنه کې هغه یې وشړل او زما د پلار په مخ یې لاس راښ که واپس دی خدای خشته ښکلی شکل جوړ د مخکې نه ما ورته ته څوک یې زما پلار خو د هغه ډنډو والا حبشیانو نه م بچ کا تورو نه او دا مخ دی ولا سم که مخ یې خراب و تا پې لاس راښ که وی زه ستا پیغمبر محمد صلی الله علیه
ستا د پلار خو ډېر ګناهګار و ډېر ګناهګار لږ نه نو بس ګناهګار همدغه سد انجام یې واقعي ګورې وروڼو د خدای نه یریږئ ګورې دنیا کې به د مخ نه بدلېږي خو قبر کې مخونه بدل نه شي ګورې ډېر ګران کار نو وی چې دې مړ شو نو بس د خدای پاک دغه سزا ودله وی ده به په ما درود شریف وی نن د ده درود راونه رسېدل نو ما هغه فرشتې نه تپوس وکړه چیرې یو سړی به و د هغه به درود شریف روزانه راتلل نن یې درود رانلل وی هغه راته وی هغه فرشتو چې هغه مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی که څه مدد یې کولی شي مې څه محتاجه دی وی شکل یې بدل شوی نو رالمه نو مې مدد وکړه نو چې دا سړی راویښ شو پلار ته یې وکتل نو واقعي د پلار شکل یې سم شوی م او د هغه مخکې نه ښکلی شوی نو دا په حدیث کې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی حضور پاک فرمایي د عمار ابن یاسر روایت دی د عمار ابن یاسر چې ان الله وکل علی قبر ملکا الله زما په قبر یو فرشته مقرر کړی ده هغه له خدای پاک داسې سترګې ورکړي دي چې دا ټول انسانان پې ویني داسې غوږ خدای ورکړی چې د دې ټولو خبرې پې اوري هغه الله سره مقرر کړی دی چې څومره درود شریف په ما ویلې کېږي هغه فرشته یې یادوي او ما ته یې پیش کوي او ما ته څه وایي ما ته وایي فلانکي د فلانکي زوی نن پته دومره درود شریف ویل نو د درود شریف د برکت نه ستا او ستا د پلار نوم د حضور پاک مخکې اخیستلی کېږي زه خو کله کله په دې باندې خوشحاله شمه زه یم دا هغه ثوابونه او برکتونه په خپل ځای دي خو د درود شریف د برکت نه ستا نوم او ستا د پلار نوم د رسول الله مبارک خوا کې اخیستی کېږي چې نن فلانکي او د فلانکي زوی پته دومره درود شریف ویلي دقسې واقعه په روضة الفائق کې د سفیان ثوري نه منقول ده سفیان ثوری رحمت الله علیه لوی محدث دی وی د بیت الله د طواف کو یو سړی به ډېر زیات درود وی ما ته تپوس وکړه هغه هم راته دقسې واقعه ووی چې زما پلار په سفر کې تو مړ شو مخې تور شو او په خوب کې مې رسول الله مبارک ولید په مخې ولا لاس راخ کا خدای ټیک کا ما ته تپوس وکړه چې ته څوک یې وی د ستا پیغمبر مې دا دې څه چلو کو وی ستا د پلار به ما روزانه درود شریف وی نن یې درود رانلل فرشتې نه مې تپوس وکړه وی هغه تا ته محتاج دی مخې تور دی ورته رالم فایده مې ورته ورسول دا د درود شریف فضیلت دی رونو او زما رونو حدیث پاک دی د حضرت ابو هریره دا مو اورئ ښه د ابو هریره د علامه سخاوي کتاب دی بدیع په هغې کې دی درته باقاعده وایم چې الصلاة نور علی الصراط الصلاة نور علی الصراط صلات منستم وی درود شریف تم وی دا په پول سورات رڼا ده ښه بیا څه وی ومن صلى علي يوم الجمعة 80 مرة ومن صلى علي يوم الجمعة 80 مرة چا چې د جمعې په ورځ اتیا کرته درود وی څونه اتیا غفرت له ذنوب 80 عاما د اتیاو کالو ګناهونه به ورته وبخم دا حدیث زمونږ د علما په پیږي په دې کې څه ضعف شته خو دا متعدد احادیث دي او زمونږ علما وایي چې په فضایلو کې بیا کفایت ورکوي نو اتیا ځله په رسول الله مبارک درود شریف او حضور پاک فرمایي من صلى علی عند قبری سمعته چې زما د قبر خوا کې څوک و درود وایي زه اورم ومن صلى علی نائیا او چې به ما درود وایي او دی لرې دی ابلغته ما ته د فرشتو په ذریعه رارسیږي او حضور پاک فرمائی ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض په دې ځمکه کې فرشتي چکرې لګئی یبلغونی عن امتی السلام او چې زما امت په ما درود سلام وایي ما ته رارسیږي ورونو د نن نه پس به که خیري او یو بل حدیث کې څه راځي چې په ما څوک یو ځل درود شریف وایي نو الله پاک لس ګناهونه رجوي لس نیکی لیکي لس درجې بلندی ډېره لویه فایده ده د مارونو لا اوس په ټولو کې بهتر درود ابراهیمي دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد او دا اللهم بارك دویم درود دی
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا دویم شو، دو شو، دا ډېر بهتر دی. رسول الله مبارک ډېر د صفتونه کړي، لیکن که څوک دا نشي ویلي اوږد دی ارث ټکي چې اللهم صل پکې راغی یا صلی الله پکې راغی، بس دا درود شریف دی. اللهم صل لفظ یا وصلی الله، لن درود دا دی وصلی الله علی النبی الأمی، وصلی الله علی النبی الأمی. اللهم صل علی محمد دام درود شریف شو. نو چې کوم کې اللهم صل وي یا صلی الله پکې وي دا درود شریف دی. بهتر خدا دی چې سړی دی اودس وي، بهتر خدا دی چې سړی دی قبلې ته مخکې درود دی وي، لیکن بې اودسه هم ویلی شي، په لاره هم ویلی شي، په روانه هم ویلی شي. بعضې د درود دشمنان دي، هغې خلکو ته وایي په ولاړه مه وایه ګورې خپې به دې خوږ شي. د کونډو دل، نو کونډو دل خو پر چا راځي چې چا په کونډو دل دا وایي ما درود شریف په ولاړه ویلی، او چاته وایي چې په روانه کې دی وایي سترګې به دې کمزوري شي، نظر نو نظر خو د هر چا کمزور، ټول دروغ دي. ښه د درود د څوک مه منې کوئ. آداب یې دا دي چې په اودس کې ووایه، آداب یې دا دي چې جومات کې کښېنه، قبلې ته مخ کا، لیکن ذکر شو، درود شریف شو، تلاوت د قرآن شریف شو، دا ټول په روان هم ویلی شي، په ولاړ هم ویلی شي، په ناسته هم ویلی شي، او هر ټیم یې وایه درود شریف. او بالخصوص د شپې چې کله وده کېږې نو ځان له یو مقرر کې یو 50 یا 100 درود شریف پر رسول الله مبارک باندې وایه. ښه وایه به انشاءالله کنه دا لازم کې. او د مانځن د بانګ نه پس چې کله بانګ وویلی شي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، دا مو وایه چې څوک دا وایي رسول الله مبارک فرمایي زما شفاعت ولا واجب شو. چې کله دعا کې مخکې حمد بیا درود شریف بیا دعا رستم درود شریف وایه. که جومات ته داخلېږې وایي اللهم افتح لي ابواب رحمتك، بیا درود زر وایه. بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، یا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، یا صرف الصلاة والسلام على رسول الله. او که د جومات نه وتې اللهم اني اسألك من فضلك، او بیا وایه چې بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، درود او سلام وایه. دې کې به انشاءالله ستاسو ډېره لویه فایده، پیغمبر به خوشحاله شي، الله به خوشحاله شي، د دنیا فیدم او د آخرت فیدم ده. ټول به وایه که خیر انشاءالله. او زنانو ته مو وایه ښه درود شریف وایه، د ورځې 200 پیرې خو یې کم از کم وایه. قسم دی بعضې خلک دي ما ته وایي موږ په شواروز کې 10,000 کرته درود شریف وایو، 10,000 کرته ماشاءالله. نو خیر 10,000 که څومره ډېر ویلی شي ښه ده، خو دا 200 پیرې خو ټول ملګري ځان له نوټ کې چې دا به وایه که خیر انشاءالله. الله یې تاسو له توفیق درکړي. حمید میاں ډیرې د دلاور جان ښځه وفات شوې ده، الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، وارثانو له صبر ورکړي. د محمد اسلم کورونه ریدي ګل کور والا وفات شوې ده، او د انارو باغ د زولن خان لور وفات شوې ده. الله دې مغفرتونه نصیب کړي، الله دې وبخي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. محمد آباد د نوید الامین رواره وفات شوې دی، الله دې ولا مغفرت نصیب کی او الله دې وارثانو له صبر ورکی. یو ملګری اپریشن دی، الله دې ولا روغ صحت ورکی. بعضې ملګرو خطونه را لېږلي دي، چا په ټلیفون ویلي دي، الله یې دعاګانې ټولو قبوله کړي. جی بشیر جان مفتی نعیم صاحب زمونږ دا یو عالم دی د پېښور د هغې والده وفات شوې، دعا وکړئ چې الله یې وبخي. او نورم چې څومره مردگان وفات شوي دی الله ټول وبخي. او زمونږ 13 جمعه ته دعا کړو، زمونږ سوداګر رور دی د هغه بچی وفات شوی دی. غریب ته ډېره لویه مسله، 5-6 بچي ټول رنځوران. ما ورته اوس هم وایي چې الله به تعالی او کور والا له جنت ورکوي، ځکه چې د ډېرو رنځورانو او بیمارانو خدمت تاسو وکړو، د ډېرو رنځورانو بیمارانو خدمت هم وکړو، نو خدای به دله د جنت درکوي. نو سوداګر ورور ته هم دعا کوي چې خدای پاک ولا صبر ورکړي، او خدای پاک کې دا چې کوم روغ بچي دی الله ورته د هغې په خوشحالو یا خدای خوشحاله کړي. دی هم او کور والی او مولانا الیاس صاحب زمونږ د شیرپا د هغې ورور وفات شوی، دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي، د آخرت خوشحاله. الله ټول مردگان وبخي. نو مردگانو ترونو د اخلاص دعاګانې کوي، زمونږ دعا ته محتاج دي. خدای بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي، شفا ورکړي. او زمونږ د جمع ته ډېر دوستان د لرې لرې ځای نه راځي، الله د خیر او د برکت ژوندی نصیب کړي. زمونږ یو ډېر قریبي دوست ما ته داسې لکه د بچو په شانتې دی،
امجد نومې دی هغه روان دی بار ملک جاپان ته دعا وکړي چې خدای په خیر ورسوي په خیر الله ولدا خیر د کاروبار بندوبست وکړي مور پلارونو له الله د خیر او عافیت ژوند ورکړي نور چې څومره دوستان دي زمونږه نومونه مانه کله هیر شي او الله پاک دې د ټولو خیر نصیب کړي جومات ته چې د لرې لرې نه کم راځي زمونږ میلمانه دي الله ته د خیر او عافیت ژوند نصیب کړي د برکاتو ژوند نصیب کړي زمونږ د دې محلې ملګري چې کوم خدمت کوي الله دوی له مجرونه او برکتونه ورکړي ترانه الله راضي شي الله ترانه راضي شي او د حضور پاک شریف د مبارک او سنت او اتباع نصیب کړي د درود شریف او د ذکر توفیق راکړي الله تم د فتنو د دواړو جهان نه پامن کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین